چې زمونږه د بناتو مدرسه جامعه بیت العلم للبنات د دې بنیاد مونږه 2008 کې ایښودو. کومه د بنینو مدرسه ده د هغې بنیاد هغه 2021 کې زمونږ استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاهري دامت برکاتهم العالیه هغه په خپل دست مبارک سره د بنینو د مدرسې هغه بنیاد ایښودی او د هرې جامعې اهم مقصد هغه دا دی چې هغه داسې علما او داسې د اسلام داعیان تیار کړي چې هغه کمال علم سره سره للهیت او اخلاص زیور هغې سره خپل ځان مزین کړي او چې د هغې مقصد د دین اسلام حفاظت او د دین اسلام نشر و اشاعت او امت مسلمه صراط مستقیم طرف ته هغه رهنمایي وکړي. او د مدارسو د ټولو نه لوی مقصد زمونږه هغه دا دی چې زمونږ د مدارسو نه څوک فارغ شي، که هغه علما کرام دي که هغه معلمات دي، نو هغه داسې تیاری شي چې هغه دنیا کې دنیاوي شعبې کمې ته هم وردن نشي، خپل خدمت پکې پوره کوي، نو هغه د دین او د شریعت د اصول مطابق پوره کوي. زمونږ اسباقو ترتیب خوجي درس نظامی چې کوم کتابونه یې هغه وحدت المدارس چونکې مونږ هلته هغې سره یو، نو د هغې کې کوم کتابونه کوم نصاب دی هغه شانتې مونږ هغه د شوال نه والې تقریبا رجب پورې هغه کتابونه مونږ پړاویږي. او بیا رجب کې چونکې زمونږ دوره تفسیري نو بنینو ته جدای او بناتو ته جدای، بنینو ته هغه د ماښام نه والې تر ماسخوتنه پورې او بناتو ته هغه د سهار نه والې تقریبا 11 بجې پورې، کله سیوا هم شي 11 نه آپله هغه ومي. باقي عام معمول سره زمونږ مدرسه کې د والدینو جوړي نو هغه تقریبا 3 میاشتې مونږ پس کوو، 3 میاشتې پس د ټولو طالباتو میندې مونږ راغواړو او هغوی سره دننه چې کوم اساتذه دي هغوی د طالباتو باره کې پوره د هغوی د تربیت او د هغوی د پرورش دلته کې کور کې چې کوم اوقات دي د هغې باره کې ورسره خبره کوي او دغه شانتې بیا د هغې نه بعد میندو جوړ نه بعد بیا وله د والدینو جوړ کوو، پلارانو جوړ، نو هغې کې بیا مونږ پلارانو سره وله د مدرسې متعلق د هغوی چې کومې خبرې هغه ورسره ټولې کوو. زړې چې زمونږ څومره طالبات زمونږ نه فارغه شوي کال کې یو ځل د هغوی جوړ کوو چې کم ځای کې هغه طالبات راغواړو او هغوی سره بیا دلته کې زمونږ اساتذه چې کومې دننه دي هغوی ورسره خپل هغوی کارګزاري هم اورئ چې کم ځای کې دي چې هغه ځای کې که مدرسو کې دي که چېرته کورونو کې دي درسونو څه حساب دی، اسباق کې څه حساب دی، ټوله کارګزاري هغوی اورئ او د هغوی کارګزاري مونږ لیکو، ریکارډ یې مونږ سره بیا دلته مونږ تقریبا دا مدرسه چې مونږ کلاو کړې وه دې کې مونږ بنینو اسباق ورسره شروع کړي تقریبا ثالثې پورې مونږ سره سبقونه، خو چونکې بیا مونږ ته مشکلات اپله درجې سوا کې دي او دې طرف ته مونږ ته ځای را سره نو د بنینو، نو دا اسباق بیا مونږ د بنینو هغه مونږ پرېښودل. باقي انشاءالله اوس هلته مدرسه جوړیږي، هلته به ابتدا نه والي انشاءالله ترتیب سره ټول سبقونه بیا ښه. دیني مدارس چې څومره دي نو دا د اسلام کلي هم دي او دا د هدایت چشمې هم دي او د دین دپاره یو فناګاه هم ده او د اشاعت دین دپاره د ټولو نه بهترین ذریعه هغه دیني مدارس دي. هغه مونږ الحمدلله تقریبا 2008 نه زمونږ د ماشومانو مدرسه وه، دې ځای کې چې کوم زمونږ د کلي ماشومان دي هغوی به راتلل او یو شپږ کاریان صاحبان دي هغوی سبقونه ښیي، خو هغه زمونږ خپل ځای او دیره ده نو په هغې کې سبقونه شروع دي. دا تاسو چې اوس وکتل نو دا ښه ځای دی، نو دا دیره وه چونکې عرضي ځای و خو بیا هم 2008 نه پکې دروسه شروع. اوس دا ځای زمونږ یو کنال مدرسې ته چا وقف کړی دی او نو دا اوس مونږ جوړوو، نو تقریبا یو 10 مرلې ته نه خو مونږ راګیر کړی دی او 10 مرلې بره پاتې دی او کیدای شي بره الله دې توفیق راکړي نور ورپسې هم په بره انشاءالله ځو، نور به هم جوړو او آینده انشاءالله زمونږ دې ته نیت دی دا مونږ نقشې سره جوړو، 3 منزله به په بره باندې، نو هغې دپاره دا کته فلور اوس مونږ برابرو او بیا د هغې نه بعد انشاءالله بره فلور هغې باندې به کار کوو. آینده کې زمونږ دې ته خیال دی انشاءالله د درس نظامی او د حفظ شعبه آداب هم انشاءالله د بنینو دلته انشاءالله شروع کوو.
اوس زمونږ هلته چې کوم عارضي د کلي هلکان دي ماشومان هغوی راځي هغوی به هم انشاءالله دې طرف ته بیا راواړېږي او خپل درس نظامي چې کوم کتابونه دي انشاءالله هغه ویل کېږي او مدارسو کې هغه به هم انشاءالله ټول دلته کې ښوجي انشاءالله دا نقشه ورکوو مونږ نو آینده به انشاءالله دا چې جوړېږي دا خو صرف پاسنی حال دی زمونږ تاسو ته ښکاري کلاو میدان دا به انشاءالله هغه شانتې بیا جوړو په نقشه باندې اصل خو زمونږ ټول چې دی زمونږ مرکز هغه خو دارالقرآن دی او هغه بیا د ټولو مرکز دی خو چې زمونږ کوم خپله مدرسه ده دا هم د هغه ځای شاخ دی نو خو موږ چې دلته کوم دي بیا زمونږ نه چې کوم طالبات فارغېږي د هغوی خپل درسونه دي نو هغه تقریبا 15 به درسونه یي اسباق چې کوم ښیي خپل روزانه معمول سره هغه به هم تقریبا 17-18 کورونه داسې چې هغې کې د دې ځای په ترتیب باندې سبقونه ښودلی کېږي جي نو تعداد خو به جي طالباتو زمونږ ابتدا نه والی حفظ شعبه هم شته او دورادیسه پورې ټول اسباق دي موږ سره بناتو کې او تقریبا تعداد به موږ سره یي 200 پورې به یي او دغه شانتې کم د بنینو تعداد دی نو هغه تقریبا هغه به هم 200 پورې 3 بجو نه هغه شروع وي او قاریان صاحبان تقریبا یو شپږ ودي نو هغوی هلته کې خپل حساب کتاب کوي مازدیګر پکې زه درس هم کوم او اساتذه کرام تقریبا دلته یو 8 زموږ خپلې اساتذه دي استادان دي او 2 استادان یو جي مونږ اخراجات خو به جي مدرسې چې څومره دي زمونږ هغه اپنی مدد آپ کے تخت هغه چلیږي او دوره الله څوک پیدا کی چې مدرسو کې څه کارونه یي نه بس هغه یې کوي نور څه اخراجات نور زمونږ داسې مستقل د چاندې څه ترتیب نشته نه چانده کو داسې دې مدرسې دپاره چې څومره موږ حساب کتاب وکړه نو داسې چانده مستقل چې کوم روټین نو هغوی سره چاندې نه کوو جي